یو دریو بحثو ته خیال لاره. یو بیان د معنا د حدیث، دیم بیان د مسئله، درم یو اصول دی مختلفن فی چې د دې مسئله تعلق هغه سره دی. د دې درون علاوه د مصطلح حدیث ته اشاره کړې د علم اسماء او رجال ته، نو سلورم باغ یاد لرئ. ناول معنا او شرح د حدیث، دیم مسائل مستنبطه او اختلاف د فقهاو پای، او بیا بیان دا اصول چې مختلفن فی دي زمونږ او د نور ائمه په میاس کې، بیا بیان دا اسماء رجال. نو سلورو مباحثو دا پاکی خیال مده. اول لفظی ترجمه تنگوه حدثنا دا حدیث مبارک دا پا دو سندونو نقل کرده آمینس کی تحویل کرده. یو طرف تا استادا دری کسان دی، حناد، خطیبہ، محمود بن غیلان، دا ټول ورته د وکی نوی، وکی ورته د سفیان نوی. بل طرف ته بل استاد دی محمود بشار، دا عبدالرحمن نوی، او هغه ورته د سفیان نوی. نو سفیان ملتقا د سندینو ده. د قاعده مطابق خدا پکارو چې دا رستی سند مخکې ذکر کړی، ذکر دی کی تصریح بالسماع او حدثنا او دی نور د وکیل عنانه کړی دا وکیل نه تصریح بالسماع کړی دا وکیل د سفیان نه عنانه نقل کړي. او غالبا د تمخ کی ذکر کړي چې یو طرف ته ډیر استادان دی، بل طرف ته یو. نو دا غدرو روایت د وجه د کثرت د طریقونه هغه مخکې ذکر کړي، او د دې یو روایت په یو طرف خیالم نکړه. دواړه سندونه په سفیان کې شریک دي، او دا درې استادان ورته د وکی په واسطه وي د سفیان نه، او دا یو استاد محمود بشار ورته په یو واسطه وي عبدالرحمن ابن مهدی. سفیان نمراد سفیان ثوری دی. دی دا چانوی دا عبداللہ بن محمد ابن عقیل نا، آغا دا چانوی دا پلار دا ترد زوینا عن محمد ابن الحنفیہ. دا محمد ابن عقیل ابن ابی طالب دا علی سے برور دے، او محمد ابن الحنفیہ دا علی زوی دے. نو محمد ابن عقیل او محمد ابن الحنفیہ دا ترد آمن دے. نو دا عبداللہ دا محمد ابن الحنفیہ یو قسم روارک گرزی. محمد نمراد محمد ابن علی دے، و دی اکثر مورتا منصوبی گی محمد ابن الحنفیہ، چه فرق راشد دو دا حسنین و مبارکین، دکا حسنین آل رسول لی، او داغی نصب دا مور دا وجن دے، او دی پا آل رسول کنے داخل، دکا دا مور دا بنی حنیفہ و نوا، او دا په حروف د ردت کې منځ راوستي شي. دا علي صاحب ته ورکړه عمر فاروق، نو دا غینه دا زوی شوی د محمد ابن الحنف. فشیعگانو علیهم ما استحقهم دا اعتراض هم دی که علي صاحب د عمر صاحب حکومت نه منله، نو دا هغه د لاس یې وینځه ولې قبلوله، او دا هغه په مشیرانو کې ولې ځان شمارله، او دا غلی لور بیا ولی ورکو. نو دا لور پا بارا کی وی دیتی پا زور آغشتی و، نو دا علی غند شخص نسوک لور پا زور آغشتیش، دا تاسو دا علی سے اسپکے کوئے کسی پتے کوئے. او عمر صاحب چی مننو دے ور سر تقیہ کولا، یعنی بظاہر جی جا کولا و زرکی بغضو. قد تقیه خود منافق سڑی و دا بزدل کاری، نو علی سے منافق و بزدلو قضا چی وین دیتی با تقیه غشتی دا، نو دا جماع کم تقیه رازی سا جماع ورسر ولی کولا چی زوی تیراولی دا محمد ابن الحنفیہ
دا محمد ابن الحنفیہ دی محمد ابن علی خدا علی سے بزیر مور تا منصوب دے چی فرخ راشد دو دا حسنین عن علی دا پلانا روایت کئی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن الحنفیہ عبداللہ ابن عباس دوارا پر طائف کے خختی و جماعت کے زیارت لورا جماعت پیدار دے علتا خختی پکی دوارا عبداللہ ابن عباس اور سر محمد ابن الحنفیہ قال حضور مبارک پیلی دی مفتاح الصلاة الطهور کنجی دا منز طہارت تے و تحریمها التکبیر او تحریم دا منز اللہ اکبر دے و تحلیلها التسلیم او حلال دل دا منز پا سلام دی. دا حدیث مبارک پدرو جملوں مشتمل ہے او درې جملې په درو مسلو دلالت کوي. یو مسله کې اتفاق ته د دوه رستنو کې اختلاف. اتفاق د ائمه او اربعو د اهل سنت په دې کې چې طهارت شرط د منځ په اتفاق د ائمه سره او دا بحث ډېر کړی. دا دغه جمله چې د منځ تحریما الله اکبر دی او حلال دل د منځ په سلام راځي دی کی خلاف ته د فقهاو. نو خیال ورته کوي اما مسله چې کومه مسلې د پاره د ابام مناقض ده او ته راشي ده او اتفاقی خبره او دا د نور مسلې چې ورڅمنم داله دې ته خیال کوي. اول د تحریمی مسلې تحریمه کې حضرت امام مالک سے وي او امام احمد سے وي چې صرف الله اکبر دا تحریمه د منځه بل اسم د خدای پاک شروع د مون ناراضي نو خصوص تا الله اکبر تفرض وای. شافعی سے وای الله اکبر او الله الاکبر ضار سے کی ذکر الف لام چې ور سره زائد کې معنا کې څه فرق نه راځي بلکې معنا کې تاکید راځي او د خدای صفات کې په صيغه د اسم تفضیلی په معنا د اصل صفات سره ده. ذکر خدای پاک سره د بل چا تفضیل نه کیږي. تفضیل خو تقاضا اول د شرکت کوي په نفس صفت کې او به یو مفضلی بل مفضل علی. نو خدای پاک سره په نفس صفت کې مشوب شریک نه دی کدا شرکتی اسمی وی د خدای علم بل شانتی ده او زمون علم بل شانتی د خدای لوی او کبریا بل شانتی ده او تک انسان تلوی وی هغه بل شانتی ده. نو تفضیل خو تقاضا د اشتراک کوي په اصل صفت کې. نو د خدای پاک ټول نمونه که په صيغه د اسم تفصیلی او که بغیر د تفصیلی په یو معنا دي. شافعی سے وای الله اکبر او الله الاکبر ضار باندې تحریمه د منځ راځي. امام ابو یوسف را ولار شو او هغه اسم مبارک چې هغه د کبریا نه جوړي نو په هغه افتتاح د منځ راځي لکه الله اکبر الله الاکبر الله الکبیر الله الکبار. کبار او کبیر سے غد مبالغی دی دا اکبرنا نوی دا ټول افتتاح د منځ د پاره کافی دا. نو گویا دا درې وړ امامان سره د امام ابو یوسف دا تقریبا په دې مسله کې شریک دي چې تحریمه د منځ په الله اکبر راځي او تفصیل کې دا فرق شو. شافعی سے ور سره الاکبر ویل دي او امام ابو یوسف ور سره د نور ویل دي. ټول متفق دي چې ماده به د کاه بیرې نه جوړي. امام ابو حنیفه سوی او امام محمد صاحب او امام ابو حنیفه یعنی طرفین دا وای چې هر ذکر مشعر بتعظیم الله هغه فرض ده او خصوص د الله اکبر واجب. به د محمد صاحب او د ابو حنیفه رحمت الله علیهما فرق ده چې محمد صاحب وای چې نوم د خدای به وي خو په عربی کې ځکه عربی کې داسې خصوصیات او صفات دي چې په بل ژبه کې نشته. نو که الرحمن عجل وې که لا اله الا الله وې که سبحان الله وې که الله الحمید المجید وې دا ټول تحریمه د منځ ګرځي. او امام ابو حنیفه دا وسعت کړی که په فارسی وي کیږي. الله بزرگترین است، الله بزرگ است، الله بالا و برتر است.
لکه په فارسی کې که په جبل بل جبه کې نو فرض په ادا شو. البته خصوص د الله اکبر واجب او سنت دا لومبه مسله دا ولی مونږه خصوص د الله اکبر فرض نه وای. د درو دلیلونو دا واجب طهارت کې خلاف نشته ځکه په نص قرآن ثابت دی. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. او الله اکبر خو په نص قرآن نه ثابت. نو په طهارت کې خلاف نشته. په تکبیر کې مونږ ولې وایو چې خصوص د الله اکبر فرض نه دی؟ دلیل یې سره او به جواب د دې حدیث شریف نه سره. اول دا وایو چې نص قرآن به نص نصوص چې د تابعین نه نقل دي به قیاس صحیحه دا درې واړه زمون دلایل. نص قرآن سره خدای پاک وی و ذکر اسم ربه فصلى دا خدای نوم والی او مونږ پیو کی نو دا فصلى فی تفریعیه ده. نو صلات مفرع شو په ذکر اسم ربه نو ذکر د اسم راغله ده خصوص د الله اکبر نه ده. دیم خدای سورته مدثر کې وای وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر. وربك فكبر تکبیر تعظیم توي. وربك فعظمه د خپل رب تعظیم ادا کا. نو هر هغه ذکر چې آی کی تعظیم د خدای پاک وی هغه سبب د افتتاح د صلات ګرځي. دا یو قسم شو. دیم د بشمار تابعین چې آی کی ابراهیم نخعی دی او شعبی صاحب دی او ابو العالیه دی. دا درې واړه وی چې په هر نوم د خدای پاک باندې د شروع کړه دا کافی ده. او د انبیاء کرام منځونه داسې كانت الانبیاء یفتتحون صلاتهم بذکر اسم الله او اذا حللت وكبرت فقد افتتحت. ابو العالیه شعبی ابراهیم نخعی دا تابعین و فقهاو ندی او دوی وای چې هر ذکر چې ادا کې افتتاح د صلات په راځي. الفاظ مختلف نقل دي او مطلب د ټولو یو. دو دلیل شو. دریم قیاس صحیحه مون ورته وایو چې مونږ ډېر لوی دي کله ایمان مسله لوی ده. ایمان لوی ده که سړي د ایمان د فائدہ وې الرحمن واحد اؤمن بالله اعتقد ان الهنا کذا وکذا. ایمان سید سره چې حدیث کې دا راځي من قال لا اله الا الله فقد عصم مني ما له ودماء. حدیث کې لا اله الا الله ذکر ده او که سړي د لا اله الا الله په ځای بل داسې الفاظ وي چې دغه معنی پیدا کوله د خدای د وحدانیت عقیده او پکې او د خدای د ایمان نوړو نو کافی ده. نو چې ایمان اهم د امور د اسلام ده او اساس ده هغه کې خصوص د لا اله الا الله ضروری نه ده. هر ذکر چې مشعری بتوحید الله وتعظیمه والایمان به ناغه کافی دی د ایمان لپاره. نو چې په ایمان کې کافی کیږي نو موږ کې من باب اولا کافی کیږي. دا قیاس له احناف دا درې واړه امام نو وی دی حدیث شریف سره وسکه. وتحریمها التکبیر تحریم د منځ الله اکبر دی. دا دواړه جزء دلته په طریقه معرف نقل له دواړه معرف باللام دی او فائدہ دا چې جمله مسند او مسند الیه مبتدا او خبر دواړه معرف باللامی افیده کړي حصر او تخصیص لرا. نو معنی دا شو چې تحریمه د منحصر د په تکبیر کې نه بغیر د تکبیر نه او تحلیل د منحصر د په سلام کې نه بغیر د سلام نه. د حصر او د تخصیص خو فائدہ ده چې اثبات د حکم مذکور لرا او نفی د حکم وی د غیر مذکور نه. نو تحریمه منحصر په الله اکبر کې او تحلیل منحصر د په السلام علیکم کې.
نو د حصر او تخصیص تقاضا ده چې بغیر د تکبیر نه او بغیر د سلام نه افتتاح او تحلیل ناراضي. موږ د دې دوانو نه اجمالاً یو جواب کوم په تعلق د نور قواعد سره د هغه ته بیانو. هغه بیان درې جو کټول واه جګړو کې به ماغه پکار راځي. اول د تحریم او تکبیر نه دا وایو چې ځکه معنی هم د حصر او تخصیص کو او دا حدیث ته جنس د اخبار احاد نه ده بلکې متکلمون فیهم ده. امونږ وایو چې صلات فرض قطعی ده او د فرض قطعی ارکان او شروط په قطعی طریقې سره ثابتې دل پکار دي. نو اخبار احاد افاده کوي ځوان لرا او مفاد د ځن وجوب او سنتیت راځي نه قطعیت. نو که حدیث هم دغه معنا او حصر او تخصیص هم پکې وایو او صحیح هم کو نو د اخبار احاد نه وي. اخبار احاد افاده د فرضیت نه کوي. ولی که اخبار احاد باندې فرض ثابت کو نو زیادت په کتاب الله په اخبار احاد راشي او زیادت په کتاب الله په اخبار احاد سره چې زیادت د جنس ته مزید علی نه وي. یعنی دا زائدم فرض کې او مزید علی نو دا تغییر د حکم د کتاب الله لمستلزم له او تغییر د حکم هغه نسخ ده. نو نسخ د کتاب الله په اخبار احاد راشي. خدای خدا موږ په شرایطو کې الله اکبر نه ویلې نه په داګه طهارت ویلې دي په نست آیات کې مذکر اسم ربه ده. نو زیادت په فرائض د موږ کې راشي په اخبار احاد سره. دا مونږ چې نیت نه وایو په اودس کې فرض نو اودس کې خدای سلور شیان ذکر کړی دي په نص قرآن کې. فاغسلوا وجوهکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. نو خدای سلور فرض یاد کړی دي. نو که نیت فرض کو نو زیادت په کتاب الله راشي په اخبار احاد سره. پنځه فرض شي. نو په صلات کې خدای پاک په شرایطو کې طهارت شرط کړی نو الله اکبر شرط کړي نه. دارنګ تحلیل او تسلیم کې معارض حدیث راغلی. حدیث د علی دی په ابو داود شریف کې بدل راشي. اذا قلت هذا فقط او فعلت هذا فقط تمت صلاتك. چې په قاعده کې ناشته نو حضور مبارک وایي چې دا دې وکړل یا دې وې نو موږ پورا شو. او سلام پکې یاد نکړه نفس قعود یاد کا. هغه حدیث را معلومیږي چې خصوص د سلام فرض نه ده. معارض موجود ده او هغه حدیث اصح ته په نسبت ده دا متکلمون فی دی هغه نه ده. او د علی سے په خپل مسلک دا چې سلام فرض نه ده او راوی د حدیث ده. دې حدیث راوی څوک ده؟ علی سے او علی سے مسلک دا چې سلام فرض نه ده. مونږ په سلام کې سلام سنت وایو یا واجب؟ سیدا چې واجب. او دا نور فقهام وایو به فرض دي دویم سنت. مونږ وایو به واجب دي دویم سنت. مونږ فرض په مانځ کې خروج بسنع المصلی وایو. یعنی قصدن به مصلی دا سکارو کې چې مونږ په ماتيږي لخ خبره بو کی نسوار بواچه او بخان صاحبین خروج بسنع المسلی وی که عمدن وی که بغیر عمدن وی. او امام صاحب خروج بسنع المسلی عمدن وی. دا فرق ہے. او پا دی دولس مسائل بنا دی اختلافی المسائل 12 دا بنا پا دی اختلاف د امام ابو حنیفه او د صاحبانو قرا ولارشه اغیرا توي چې دا خو جملې دي چې دلالت په حصر او تخصیص کوي. نو د دوه به جملې نه معلومیږي چې تحریمه منحصره ده په تکبیر کې او تحلیل منحصر ده په سلام کې. نو چې تاسو دا پرې ده نو ترک ته حدیث شریف مو کو. نو ما طویل چې دی یو څو مسائل او قواعد سره تعلق لري. هغه قواعد یاد دار. اوله قاعده دا
چې زیادت په کتاب الله په اخبار احاد سره جائز دی کنه دی. دا درې واړه فقها وی جائز دی. امون وی په مرتبه د مزید علی کی جائز نه دی. دا یاد لرئ دا څنګه چې اخبار احاد لغو کړو خو زیادت به فائدہ کوي خو په مرتبه د مزید علی کی بني په مرتبه د کتاب الله کی بني. اوس قرآن شریف کی فقر و ما تیسر من القرآن دے نو قرآت من فرض ویو او الحمدللہ پا سورت پا حدیث ثابت ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتر کتاب نو فاتحی تا فرض نویو ذکر زیادت با کتاب اللہ پا اخبار احاد و راشی واجب خورتا ویو کنا عمل خو پی ضروری دے او پا مرتبه دا مزیدن علی چی فرضیت وی آغی کی نویو یا رکوع سجده فرض د پنس ته قرآن فرق او وسجدو خو تمانینه ته اعتدال ته فرض نه وایو ځکه دا په حدیث ثابت دي نو خو واجب خو یو کنه واجب خودی خو فرض نه دی نو دا څنګه چې حدیث مبارک مونږ لغوه کړ نه هر یو ته خپل مقام ورک دا مونږ زیادت په کتاب الله باندې ولې په مرتبه د کتاب الله کې نه وایو. دا سوال ما عربو کې یو عالم کړو وی دا احناف چې وی زیادت په کتاب الله په اخبار احاد ناجائز ده نو دې کې خډیر حدیث تاسو لغو کړو ما نه زیادت په کتاب الله په اخبار احاد مون جائز وایو او په مرتبه د کتاب الله کې نه وایو. د کتاب الله مرتبه فرض ده او د حدیث مرتبه واجب ده. نو ډیر خوشاله شو ځکه ډیر غیر مقلدین لا مذهبه چاہی دا یا دا نور علماء دا نور مذاہب چی دا احناف دا اصول دا نی خبر ناغی احناف بدنامی پا دی چی دوی احادیث لغوه کردی دی او دا ارتز قسم خورم چی پتو دا دنیا کی زیاد عمل بالحدیث احناف کئی الحمدللہ دا پا دی وجہ نویم چیز حنفیم دا دا واقع مطابق مالی دلی دی واسطم هر قسم استاز نمی سبق ویلی دی دا شافعون نمی ویلی دی دا حنبلیانو نمی ویلی دی دا مالکیانو نمی ویلی دی دا علی حدیثو نمی ویلی دی او دا احناف نمی خود ویلی دی او دا غی فقه نمی ویلی دی نو زیاد عمل کون کی پا حدیثو دا احناف دی دا دی منشد خلاف صدار رنبے قیده در تا خبرکم اصولو کی خوبتا سویلی الحمدللہ فشاشی و نور الانوار و زمون اصول فقه گرانا دا پا نسبت دا نور دا قدر وار اصول تقریبا یو دی و زمون گا جدا را ما تا یو مالکی استاذ بھی دیر بے شخص چی اصول دا حناف مستقل مطالعه و قتل غواری بے میں اور یو کتاب مڑو نو دا اولی دا غی زائد جائز و یو منگا نا جائز و یو اور طول کوشش دا کئی چی پا قرآن و حدیث عملو شی دا سنا چی العیاذ باللہ دا فسق دا وجنو دا سوال کو نشتا دا جگڑ دا سنا شو بنیادی جگڑی منشا دانا چی آغی حکم دا مجموعہ دا دلیلینو ثابت ہوئی قرآن و حدیث دوار جمع کی نو حدیث دا آغی دا پارا بیانو گرزائی نو مجموعه دا دلیلینو نا استنباط دا مسئلے کئی نو منگ لحاظ دا مراتبو کرده ده آئی دا دوارو مرتبو لحاظ نمکر قرآن و حدیث بارو نرالی نو چی چرت حدیث وینی چی زیادتی پکی ده یو قید زیادتی پکی ده یو شی تقییدی پکی ده مطلق تخصیصی پکی عام نو آغا اغیتا بیان وی او منگا اول عمل پا قرآن کو بے که قرآن کینینو بے پا حدیث زمونگ دا طریقه دا کبارو دا صحابه او حدیث دا معاذ چه تاسو دا قیاس پا اثبات کی وائے پا هر اصولو کی چه حضور مبارک معاذ لے گئے و بمتفزی یا معاذ قال بکتاب اللہ قال فإن لم تجد قال فبسنت رسول اللہ بانا یوزے ذکر که پس پسے ذکر عائشی بی بی سما دا موتا کی مسئلہ وینا یکفیکم القرآن قرآن سوئی انکا لا تسم الموتا ولا تسم السم الدعاء دا واللہ مدبرین او دا بدر حدیثی دا وکا
ما انتم بیاسمع لما اقول لهم ولكن لا يجيبون سماع دا موتانا منکر دا ذکر آزیوی حسن قرآن تو جو رہے ناولی چاہتا قتل دا عدت دا مسئلہ کے خلاف عمر سے بو یکفیکم القرآن لا نترکو کتاب اللہ بقول امرات صدقت ام نصیحت خدای پا خود معتدی دا پارا سکنا ویلی دا نفقه ویلی دا او فاطمه بنت قیس ویني سکناشتا نه نفقشتا من کتاب الله په قول دی او خود نه پریدو نو د کبار او د صحابه او د فقها او د صحابه او د مشران او د لوی خلقو اول بنظر په کتاب الله بیا به رسل بسنت رسول الله ورته یو درجه نو ورکول واقعا دا سره کتاب الله متواتر دی ام لفظا ام معنا او دا متواتر په اعلی درجه کې چې دې ته متواتر به طبقات وایي او نظم مبارک او معنا دواړه په تواتر را رسیدلې ده حدیث ته خدغه مقام نه ده حاصل حدیث کې خو متواترات ډیر کم دي عام اخبار احاد متواتر پیدا کوي قطع او احاد پیدا کوي ځوان نو څنګه مفاد د دوړو یو وای یو اثبات د قطع او د یقین او د جزم کوي بل اثبات د ځوان کوي نو اول مونږ ګورو کتاب الله کې په خپل بیان کې واضح کافی ده او که سنت رسول الله کې بل څه شی راغله دا غي حکم هغه شان نه وایو نو منوي خو منو بسرو چشم کلام د رسول الله ده خو مرتبه ولا د کتاب الله نه ورکو نو مونږ وی په قرآن شریف کې ذکر اسم ربه راغله ده او ربک فکبر راغله ده الله اکبر خو نه راغله په حدیث کې راغله مثلا نو د حدیث مقتضا وجوب شو او د قرآن مقتضا فرضیت شو کله دوه مقتضا فرضیت وایو نو حکم د قطعی او د ځواني مل یو کو او حکم د متواتر قطعی او د احاد څنګه یو کوي بیاقوات کل ذی حق حقه نه خلاف تا خبر رااله نو د سلام وړو مذهب یو بنیادی فرق تخیم چې تاسو علی بصیرت من الامر هر امام په حدیث عمل کوي الحمدلله او په وخت اختلاف او تعارض کې د درې حدیث متعارض راشي د امام مالک مسلک هغه چې په کوم حدیث عمل د اهل مدینه او یا اقوا غړي ناغه تعامل د اهل مدینه او اقوا غړي د خبره واحد تقریبا او یا احادیث مبارک په موطا امام مالک کې عمل په د مالک سے نشتا ویزکه په دې عمل د مدینه د خلق نه راغله او صرف الیدین حدیث ته هغه په عمل نشته ناغوای انی وید ما وافق علیه عمل اهل المدینه ذکر اهل مدینه اهل بیت د مصطفی دی نبی کریم هغه سره جون تیر کړی دی هغه سره منځونه کړی دی هغه سره تر وفات پورو نو د حضور هر ادا او هر حرکت او سکنات هغه ته د هر چا په نسبت زیات معلوم دی ناغوی زما پنځ عمل د اهل مدینه او اقوا حجت ته نو تایید د هر حدیث کی چې پاغي تعامل د اهل مدینه او راغلی